عزیزانو په تیر درس کې مو د المتوحد د صيغې په باب پرون وضاحت کړو چې صيغه د مزید و راوړله د دوه وجو نه. زیادت مدح پکې وه، دو تقدیر او پکې چې با باولیسال وی او کبا د ملابست وی. دا خبره مو پرون کړې وه. نن راځو دلته ورپسې وی وکمال صفاته. دا کمال صفاته کې طالب صفات ذکر دي. وضاحت د دې کو چې صفات چاته ویلې کېږي او اقسام د صفاتو کوم کوم دي. صفات طالب جمع د صفتون دا او صفت عبارت ده عن المعنى القائم بالغیر. صفت اغی معنا تویلې کېږي چې کومه معنا قائمه وي تر غیر پورې، د بل چا پورې و معنا قائمه وي اغی ته صفت وي. دغه معنا قائمه بالغیر کله معنا حسن وي او کله معنا قبیح وي. کدا معنا قائمه بالغیر معنا حسن وا نو دې ته طالب صفت مادحه وي، او کدغه معنا قائمه بالغیر دا معنا قبیح وا نو دې ته صفت قبیح وي. لکه انسان دی بعض اوصاف قبیح دي، ولکه پلانې ډیر بد صفتونه لري. ځینې خلک وی چې داغه ډیر ښه صفتونه وي، نو معنا قائمه بالغیر کله معنا حسن وي صفت مادحه، او کله معنا قبیح وي نو دې ته څه ویلې کېږي؟ صفت ذامه ویلې کېږي، بد صفت ورته ویلې کېږي. چې هر کله مطالبه صفت وپېژنده چې صفات معنا قائم بالغیر ته ویلې کېږي، نو اوس دی راغلی دلته الله تعالی ته صفات ثابت کړي. نو دا کومه معنا چې قائمه بالغیر وي او قبیحه وي نو هغه خو ته بیخي وباسئ، هغې کې خبره نه کوو، ځکه معنا قبیحه دا موجبه د نقصان ده په حق د چا کې؟ د باری تعالی کې. الله تعالی د نقصاناتو نه څه شی دی؟ بری دی، پاک دی تېنه. نو دا اول اړخ پاتې کېږي چې معنا قائمه بالغیر کوم یوه. اوس په دغه اعتبار باندې دلته دوی را لګېږي په صفاتو د الله تعالی کې تقسیم کې وی درته چې صفات الله تعالی په دوه قسمه باندې دي. یو ته طالب دوی صفات ایجابیه وی او دویم ته صفات سلبیه وی. صفات ایجابیه چاته ویلې کېږي او صفات سلبیه چاته ویلې کېږي؟ آسان او لنډ تعبیر منګ او تاسې داسې کوو چې صفات ایجابیه دي ته ویلې کېږي چې په مفهوم د دې کې نفي او سلب معتبر وي، دې ته سلبیه وي. او صفات ایجابیه دي ته ویلې کېږي چې په مفهوم د دې کې سلب او نفي معتبره. که په مفهوم د دې کې سلب او نفي معتبره وه دې ته صفات سلبیه وي، او که په مفهوم د دې کې نفي او سلب معتبر نه و نو دې ته صفات ایجابیه وي. او خارج کې به مثال څنګه وي د صفاتو سلبیو؟ لکه موږ او تاسې وایو چې الله تعالی لیس بجسم، هم دې کتاب کې درته را روانه ده الله تعالی جسم نه دی، دا دعوه ده. او صفت سلبي دی د باری تعالی چې الله تعالی جسم نه دی. نو که څوک درته وایي چې لیمه دا خو دعوه ده الله تعالی جسم ولې نه دی، نو ته به ورته د خارج نه جواب ورکړې او به وایي چې که چېرته الله تعالی جسم شي نو کېدل د باری تعالی جسم دا موجب د نقصان دی په ذات د باری تعالی کې صغرا، او هر نقصان د هغې نه باری تعالی بری دی کبرا. نو باری تعالی د جسمیت نه بری دی، دا د څه شی شوه؟ نتیجه شوه. که یو څوک را لګېږي الله تعالی ته جسمیت ثابتوي نو دا موجب د نقص ده په ذات د باری تعالی کې، او د هر یو نقصان نه چې دی باری تعالی څه شی دی؟ پاک دی. نو چې د نقصاناتو نه باری تعالی پاک دی نو نتیجه دا لاسته درغله چې الله تعالی د جسمیت نه پاک دی. د چا نه پاک دی طالبه؟ د جسمیت نه پاک دی. په خبره خو انشاءالله تاسو ورسېدئ. دا دلیل ورته په خپل ځای کې وایو چې هلکه اوس جسمیت څنګه موجب د نقص دی په ذات د باری تعالی کې تفصیل هلته را روان دی. خلاصه د هغې دا دلته تاسو صرف دومره ووایئ دا جسمیت نه دی، جسم. په دې کې یو نظر د متکلمینو د اهل سنتو دی او بل پکې نظر د چا دی؟ د فلاسفو دی.
فلاسفه وی جسم چې دی دا مرکب دی د هیوله او د صورت نه. جسم مرکب د چا نه دی؟ د هیوله او د صورت نه. نو چې هیوله او د صورت نه جسم مرکب شو نو دی کې یو حال دی او بل ته څه ویلی کېږي؟ محل ویلی کېږي. هدایت الحکمت او میبزي کې به درته راشي. او اهل سنت وایي چې جسم چې دی دا مرکب دی د اجزاو لا یتجزا نه. واړه واړه اجزا یې راغونډ کړي دي او د هغې وړو وړو اجزاو نه یې څه شی جوړ کړی دی؟ جسم جوړ کړی. نو په نزد د اهل سنتو جسم مرکب د چا نه؟ د اجزاو لا یتجزا نه دی. او په نزد د چا باندې؟ د فلاسفو باندې جسم مرکب دی د هیوله او د صورت نه. خو به هر تقدیر طالبه که جسم مرکب د هیوله او د صورت نه وای او که جسم مرکب وای د اجزاو لا یتجزا نه، نو خو مرکب خو دی که کنه څه شی دی که؟ نو کوم شی چې مرکب وي نو په ترکیب کې احتیاج وي اجزاو ته. یو شی چې د چا نه مرکب کېږي نو د هغه به څه شی وي؟ اجزاو ته به محتاج وي که نه. یو جز یې راواخله او بلې هره خبره که که د هیوله او د صورت نه مرکب وای او که د اجزاو لا یتجزا نه مرکب وای، خو څه شی دی طالبه؟ احتیاج خو دی که نه. احتیاج چا ته لري؟ اجزاو ته لري. نو چې احتیاج اجزاو ته لري، هر مرکب کې اجزا پراته وي، احتیاج علامه د امکان ده. ممکن محتاج وي او امکان علامه د چا ده؟ د حدوث ته. او باری تعالی طالبه څه شی دی؟ حادث نه دی، بلکې دا خبره موږ په خپل ځکې ثابته کړې ده چې الله تعالی څه شی دی؟ قدیم دی. نو ځکه موږ او تاسې وایو چې الله تعالی چې دی لیس بجسمن، الله تعالی جسمه نه دی. یا لکه بله نمونه موږ او تاسې وایو چې الله تعالی لیس بجوهر، الله تعالی چې څنګه جسم نه دی نو جوهر هم نه دی. ولې؟ وایي ځکه جوهر په نزد د چا باندې؟ د متکلمینو چا ته ویلی کېږي؟ خو د جزء لا یتجزا ته جوهر ویلی کېږي. نو چا ته ویلی کېږي طالبه؟ جزء لا یتجزا جوهر الفرد او جزء لا یتجزا دا سره یو شی دی. نو دی جزء لا یتجزا ته دوی جوهر وایي. نو چې الله تعالی دې څه شی که؟ جزء لا یتجزا دی که جوهر دی که جزء لا ګرچې د جوهر په هغې معنا باندې طالبه چې جوهر چا ته ویلی کېږي؟ قایم به ذات ته ویلی کېږي. هغه چې په خپل وجود کې محل ته محتاج نه وي، غیر ته محتاج نه وي، دې ته څه ویلی کېږي؟ اله جوهر. نو په دغې معنا باندې د جوهر اطلاق په باری تعالی صحیح دی. د دې جوهر په مقابل کې بیا څه شی دی؟ عرض دی. او عرض دې ته ویلی کېږي چې هغه په خپل وجود او تحقق کې محتاج چاته؟ محل ته. او جوهر دې ته ویلی کېږي چې دا په خپل وجود او تحقق کې محتاج محل ته نه وي. نو که په دې معنا باندې موږ او تاسې جوهر راواخلو نو بیا اطلاق په باری تعالی صحیح دی. خو لیکن اطلاق د جوهر په باری تعالی ولې نه کوو؟ وایي دوی چې دی دا جوهر او عرض دواړه دا اقسام د چا ګرځي؟ دواړه قسمین د ماهیت ممکنه ګرځي. او باری تعالی چې دی ممکن نه دی بلکې څه شی دی؟ واجب دی. نو ځکه اطلاق د جوهر پې نه دی صحیح. پوه شوي تاسو په دې ځای باندې؟ تاسو ته حقایق درې قسمه دي، ممکن دی او ممتنع دی او واجب دی. نو بیا ممکن دوه قسمه دی، جوهر دی او څه شی دی؟ نو جوهر او عرض دا دواړه دوی قسمین د چا ګرځي؟ د ماهیت ممکنه ګرځي. د چا ګرځي؟ او باری تعالی خو ماهیت ممکنه نه دی بلکې څه شی دی؟ واجب دی. نو ځکه اطلاق د جوهر چې دی هغه ورباندې نه دی صحیح. نو دې ته بیا څه شی ویلی کېږي طالبه؟ صفات سلبیه. صفات سلبیه هغه دي چې په مفهوم د هغې کې څه شی وي؟ نفی او سلب معتبر وي. او صفات ایجابیه هغه دي چې په مفهوم د هغې کې سلب او نفی معتبره، لکه الله حی ده، الله رازق وغیره وغیره. په مفهوم د دې کې نفی او سلب معتبره نه، صفات ایجابیه وي. او دقه صفات ایجابیه موږ تقسیمو دو اقسامو ته. مادحه یو هغه دي چې څه شی دي؟ مادحه دي، لکه الله حی، الله خالق، الله رازق. او دویم طالبه څه شی دي؟ زامه دي. نو زامه خو باری تعالی لره څه شی دي؟ ثابته. څه شی دي طالبه؟ ثابته. یو بل اعتبار ته چې موږ او تاسې وګورو صفات دوه قسمه دي، سلبیه دي طالبه او بل څه شی دي؟ صفات ایجابیه. دې صفاتو ایجابیه او ته دوی کمالات وایي. څه شی ورته وایي؟ کمالات. هلکه ایجاب دی، نو په ایجاب کې خو څه شی هله هغه زامه خو مو ایستل که نه؟ څه شی مو ایستل؟ نو ثبوتیه پاتې شول او مادحه پاتې شول. نو چې تو سره لګېږي او مادحه صفت خدای تعالی ته ثابتې، خو دا کمال دی که نه؟ نو د دې نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په کمالاتو سره کوي. صفات مادحه ورته او صفات ایجابیه ورته دوی کمالات وایي. او دویم طالبه صفات سلبیه دي. د صفاتو سلبیه نه چې دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په تنزیحاتو سره کوي. په چا سره کوي؟ د سلبیه ورته څه شی وایي؟ صفات تنزیحیه ورته وایي. هلکه سلبیه ورته صفات تنزیحه ولې وایي
تنزیه په معنا د پاکی سره ده او صفات سلبیه چې څومره دي نو په دې کې نسبت التنزیه دی الی الله تعالی باری تعالی ته نسبت د پاکی دی د چانه من العیوب الله لیس بجسم نو جسمیت چې څوک باری تعالی ته ثابتې نو دا خو عیب دی نو دی را لګېدلی دی وایي چې الله تعالی څه شی دی جسم نه دی جسم الله تعالی جوهر نه دی خو تنزیحات دي که نه دې ته تنزیحات ویلی کېږي په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شوئ یو دویم تقسیم چا په دغه صفاتو کې کړی دی یو ته طالب بیا صفات ذاتیه ویلی کېږي او دویم ته صفات فعلیه وی څه شی وی صفات ذاتیه او صفات ذاتیه چاته ویلی کېږي چې ضد د دې موجب د نقص وي په ذات د چا کې د باری تعالی کې او صفات فعلیه چاته ویلی کېږي چې ضد د دې موجب د نقص نه وي په چا کې په ذات د باری تعالی کې د صفات ذاتیو مثال لکه الله حی الله تعالی ژوندی دی الله تعالی عالم دی هلکه د علم ضد څه شی دی خو جهل دی که نه اوس د دې ضد چې موږ او تاسې وګورو نو دا موجب د نقص دی په ذات د چا کې د باری تعالی کې حی دی نو ضد د دې څه شی دی خو مرګ دی او دا موجب د نقص دی په ذات د چا کې د باری تعالی کې وغیره دې ته طالب بیا صفات ذاتیه ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي او دویم صفات فعلیه دي صفات فعلیه بیا دې ته ویلی کېږي چې ضد د دې موجب د نقص نه وي په ذات د باری تعالی کې ته الله رازقون خدای تعالی څه شی دی رازق دی روزي ورکوونکی دی پلاني ته نو کله کني ورکوي نه دی ورکوي مالک مختار دی نو د چا خو په زور نشته دی چې د چا ته روزي ورنکړي د چا په زور نشته چې د چا ته الله تعالی خالق دی نو بس خوښه ده چې څوک پیدا کړي که نه پیدا کړي نو کني پیدا کړي نو د چا خو په زور نشته دی چې د خامخا پلانې پیدا کړي ځکه الله تعالی څه شی دی فاعل مختار نو په دې وجه باندې موږ او تاسې وایو چې صفات فعلیه هغه دي چې ضد د دې موجب د نقص په ذات د چا کې د باری تعالی کې او صفات ذاتیه هغه دي چې نه وي هغې ته فعلیه وایي او صفات ذاتیه هغه دي چې ضد د دې موجب د نقص په چا کې په ذات د باری تعالی کې یو تقسیم چا بلم کړی دی په دغې صفاتو ایجابیو کې بیا وایي صفات دوه قسمه دي یو ته رحمیه وایي او بل ته قهریه ویلی کېږي یو ته رحمیه وایي او بل ته څه ویلی کېږي نو طالب رحمیه صفات چاته ویلی کېږي وایي صفات رحمیه هغه دي چې منشه د دې لطف او مهرباني وي په ذات د باری تعالی کې منشه څه شی وي یعنی د الله تعالی د لطف او د مهرباني د وجې نه راښکاره شوي وي نو دې ته صفات رحمیه وایي او صفات قهریه چاته ویلی کېږي وایي قهریه صفات هغه دي چې منشه د هغې غضب او قهر وي په ذات د باری تعالی کې یعنی د خدای تعالی د قهر او د غضب د وجې نه څه شي وي راښکاره شوي وي نو دې ته بیا څه ویلی کېږي صفات قهریه ویلی کېږي یو تقسیم چا بلم کړی دی هغه به انشاءالله وروستو تاسو ته راشي په سولم کې چې صفات یو حقیقیه دي او اضافیه دي او حقیقیه ذات الاضافت دي هغه په دې ځای باندې پرېږدو خو تاسو راشي دې ځای ته سوچ وکئ کله مو چې صفات وپېژندل د صفت معنا مو وپېژندله د صفت اقسام مو وپېژندله نو ابله ورځ موږ تاسو وویلې چې په کلام د مصنف کې څه شی ده براعت الاستحلال نه څه شی دی طالب براعت الاستحلال سره کوم بجلال ذاته کې موږ او تاسو یو تقدیر دا پیش کو وختي چې مراد د جلال نه څه شي دي صفات سلبیه د باری تعالی دی پرون مو ویل الله تعالی څوک دی المتوحد چې کامل یکتا دی په چا کې بجلال ذاته په خپل صفات سلبیه کې په خپل صفات سلبیه کې څه شي دی چې په خپل صفات سلبیه کې د کامل یکتا کنو جلال کې اشاره چاته شو صفات سلبیه ته شو او دا چې رست راغلی و کمال صفاته نو تاسو ته مولی صفات ایجابیو ته څه ویلی کېږي کمالات ویلی کېږي که نه نو په کمال صفاته کې اشاره د چاته صفاتو ایجابیو ته نو په یو کې صفات سلبیو ته اشاره شوه او په دویم کې صفاتو ایجابیو ته اشاره شوه همدقې ته براعت الاستحلال ویلی کېږي بله ورځ مو ویل که نه براعت الاستحلال وضاحت مو درته وکړه چې براعت الاستحلال چاته وایي نو طالبه په دې کې یو کې اشاره صفاتو ایجابیو ته ده او په دویم کې اشاره چاته د صفاتو سلبیو ته ده دې ته ویلی کېږي براعت الاستحلال